د بټګرام عوامو د علي خان یو ډیر برجوش طریقې سره استقبال کړی دی. د بټګرام خلک چې کوم دي د علي خان لپاره سړکونو ته راوتلي دي او ډیر ښکلی استقبال ورته کړی دی. د بټګرام خلکو نه او د کې پی کې چې څومره لکه د سوات ته هم علي خان راغلی، د عمران خان خور چې هلته وله هم یو زبردست استقبال عوامو کړی دی. د سوات نه علاوه نور هم په مردان کې ایون په مردان کې هم ډیر ښکلی استقبال د علي خان شوی دی. خو د بټګرام خلکو د علي خان زړه ګټلی دی. علي خان د سټریټ موومنټ چې کوم شروع کړی دی نو دا صرف او صرف د عمران خان د رهایی دپاره شروع کړی دی. اور د 5 اگست چې د پی ټی آی کومه جلسه وه هغه هم کینسل شوې ده. علي خان صفا الفاظو کې ویلي چې د جلسې څه حیثیت دی، تاسو جلسې څه لکوئ، تاسو سټریټ موومنټ شروع کوئ، پریکټیکل کار شروع کوئ د عمران خان د رهایی دپاره. د جلسو ضرورت نشته دی، تاسو هر وخت په احتجاج باندې په جلسو خو دلته ضرورت مونږ له په دې وجه نشته دی چې عمران خان علاج نه کیږي. ایون اوس ریسنټلی د جیل نه دا خبر راغلی او د بشرا بیبي خور بشرا بیبي سره ملاقات شوی نو هغې وی چې ماله بشرا بیبي ووي چې د عمران خان دواړه سترګې خرابې شوي دي. نو ګوره علي خان چې کوم دی یا د عمران خان خویان دی چې کومې دي نو خور به څنګه پرور باندې نه خفه کیږي. نو علي خان چې کوم ځای تمځي نو هغه وایي پهله دا خبره کوي چې زه د سیاست دپاره نیم راوتې، لکه دا مه ګڼئ چې زه بوټونو ته ودرېږم او زه د عمران خان په دې سیاست کوم. نه چې زه سیاست نه کوم، زه صرف او صرف د عمران خان د رهایی دپاره دا سټریټ موومنټ کوم او دا په دې وجه کوم چې د پی ټی آی کم کارکنان دي یا د پی ټی آی چې کم سپورټرز دي نو هغه د پی ټی آی لیډرشپ نه مایوسه دي. نو زه غواړم چې دغه کارکنان دغه عوام چې کوم دی زه سیټسفاید کما. دی له زه خبرې وکړم چې تاسو صرف روزئ د عمران خان د رهایی دپاره، نو دا هم په لیډرشپ باندې بدلېږي. ډېر ځایونو کې علي خان سره لیډرشپ نه دی ودرېدلی، لکه خو پرونه د شهریار افریدي چې کوم دی هغه زبردست بیان جاری کړی علي خان حوالې سره کچرې بنو ته کوهاټ بنو ته علي خان راځي نو د کوهاټ او د بنو عوام به د علي خان داسې استقبال کوي لکه څنګه چې په پاسټ کې د عمران خان کړی دی. یعنی دا کوهاټ او د بنو عوام به هم علي خان نه مایوسه کوي. بل د پی ټی آی چې په 5 اگست کومه جلسه وه، پی ټی آی وایي چې په 5 اگست باندې به موږ جلسه کوو او دا به یو ګرینډ جلسه وي په پېښور سټیډیم کې، ځکه په 5 اگست باندې عمران خان گرفتار شوی دی نو په هغې به موږ جلسه کوو. نو چې اوس هغه جلسه هم کینسل کېدو واله ده، تقریبا 60-70% دغه جلسه کینسل شوې ده ځکه علي خان بار بار خبره کوي او عوام چې کوم دی هغوی هم په جلسو کې نور انټرسټډ نه دي. عوام هم دا نه غواړي چې جلسو کې مونږ ټایم ویسټ کو یا څوک او سټریټ موومنټ چې کوم دی هغه علي خان ځکه ډېر تیزۍ سره روان کړی دی چې په 11 تاریخ باندې د علي خان یو کیس کې پیشي د علي خان وایي هسې نه زه ګرفتاره شم. نو ګرفتارۍ نه مخکې راشه د پی ټی آی چې کوم عوام دي سپورټر دي چې دی لږ راویښ شي او د عمران خان د رهایی دپاره څه موومنټ وچلئ، څه تحریک وچلئ. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.